نن د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سکرټري میا افتخار حسین د ضلع باجوړ یو ورځنۍ دوره کړې. میا افتخار حسین د باجوړ بم دماکې شهیدانو کورنۍ ته ورغلی او فاتحه خواني کړې. میا افتخار حسین د عوامي نېشنل پارټۍ باجوړ پخواني صدر عبدالمنان کاکاجي په قبر د ګلونو څادر غوړولې. په دغه موقع یو دستوري ته وینا هم کړې. زه دا نن ستاسو مخې ته ناست یم. ما په هغه ورځ باندې زما کلي کې جلسه وه، ما په هغې کې مطلب د دې مخالفت وکړو. زمونږ خپله په باچا خان مرکز کې چې کوم دی دغه حیدر خان د دې مخالفت وکړو، زموږ مقام صدر دی. اسفندیار خان زمونږ مرکزي لیډر هغه پې بیان رالو. ایمل خان د دې صوبایي صدر د هغه بیان پې رالو. داسې قابل ذکر کس ماته وښایه چې هغه یې د دې مذمت نه یې کړی او خبره یې نه کړې. زه نشم ویلی ممکن ده چې بل چا نه یې کړي. مونږ ډېر په نر او ډېر په کولو مټ کړی ده او بیا به هم کوو، خو مونږ د دهشتګردۍ مخالفت کوو. دې خبرو مونږ د چا نومونه نه الو. دهشتګردي چې هر څوک کوي نو دا د خدای رسول په نیز باندې دا د انسانیت مجرم دی، دله سزا پکار. مونږ یې مخالف یو، مخکې مو اوس هم او بیا به ګوره په مونږ چې چا اټیک کړی مونږ نوم هم ایښتی، مونږ یې خبر هم کړی. اوس دا اټیک چې په چا شوی دی ای به دا خبره کوي چې دا چا کړی څوک، ځکه چې مونږ که د بار نه خبره کوو نو ته بیا به هغې ووایي چې نه دا دی د ځانه ووایي نو بیا به مونږ څه کوو. لکه د ځان نه خو مطلب سړی لکه خپله مشري نه شي ایښتی، خو دا یوه خبره ضرور چې هغې که سپینه که او هغې ووایي چې زموږ معلومات داسې دي، مونږ به مو وایو چې دوی ته معلومات دي نو دوی به ټیک وایي. خو که هغې خبره نه کوي نو بیا مونږ خو مطلب مونږ خو چې دهشتګردي ده او مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو.